تمانچه راویسته او بلوډ رامانې وو بیا زه وروستو سیټ ته ورپسې ور واوړېدم دی په وروستو سیټ ناست و نو ده تیار بلوډ راښکلی و بس ما ته چې زه یې ویشتم نو بس الله پاک بچ کړم ګینې ما ته تمانچه ښه سیده نیولې وه نو په دې خپه باندې ولګېدم او هغه بلکل پولیس چې کوم دی زما په نمبر باندې د هغوی هر څه راویستل لکه د دې سوکنو دي معلوم شوي دي او جی حسنین نوم یې دی د پلار یې حسین نوم دی او یو پکې چې کوم دی اوښی دی سیم د هغوی دی دانیال ولد ستار. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. شاهد خان شاهد یم د پریاد ټي وي نه دا مهال موجود یم پیښور جمیل چوک کې. درې نیمې میاشتې روان دی د نور محمد نه ویکسار الټو غلو واغېستله. دې غریب به په هغې باندې خپلو بچو له رزق ګټو. د ده د رزق یو اسره وه د هغې غله هم معلوم شو. ویکسار لاړو دوی سره خبرې اترې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا واقعه څنګه مخې ته راغلی وه؟ دا خو چې ما دا ویکسار 11 ماډل ګاډی را سره او ما به په کریم او انډریور کې کپنۍ کې مې لګولې نو ما به اکثر 3 میاشتې مخکې ګرمي زیاته وه نو زه به د مازدیګر کې دا وخت ووتم نو زه به د شپې ناوخته راتلم 12 بجې 1 بجې نو هغه په دغه شپه باندې زه په رامداس کې ولاړم او دې کسانو ما ته ټلیفون وکړ چې ته اشنغرۍ ته راشه نو چې زه ورغلم دوی راسه کېناسته وایي کبوتر چوک ته به ځو نو په کبوتر چوک ته چې کله موږ ورسېدو وایي داسې ګس لاسته ښي لاسته تاو شه نو چې لږ شانې مخکې شوم مسافر میان واله بس ما ته ویل کاکا دا ګاډی موږ ته پرېږده او بس ته ځه ما ویل زه خو ګاډی نشم پرېښودی خو بهرحال د تمانچه راویسته او بلوډ یې رامانې وو بیا زه وروستو سیټ ته ورپسې ور واوړېدم دی په وروستو سیټ ناست و او بیا ورسره ما خپل دغه وکړو خو بهرحال هغه 4 کسانو 2 په موټر سایکل 2 ما سره په دې موټر کې چې کوم دی نو سوارو خو بس هغه لنډه دا چې هغې ته یې وویل چې تاسو راشئ دا سړی نه ګاډی پرېږدي او نه چې کوم دی نو دا تمانچه پرېږدي دا راشئ دا ولئ نو چې هغې څنګه راغله هغې ورته ګیټ کولاو کړو نو ده تیار بلوډ راښکلی و بس ما ته چې زه یې ویشتم نو بس الله پاک بچ کړم ګینې ما ته تمانچه ښه سیده نیولې وه نو په دې خپه باندې ولګېدم او هغه بلکل پولیس چې کوم دی زما په نمبر باندې د هغوی هر څه راویستل لکه د دې سوکنو دي معلوم شوي دي او جی حسنین نوم یې دی د پلار یې حسین نوم دی او یو پکې چې کوم دی اوښی دی سیم د هغوی دی دانیال ولد ستار نو دا باقاعده نیولي مو ول دا ستار او دغه خو بیا بس پرېښودو دا به بیا راځي په ضمانت هېڅ پته یې ونه لګېده دا 3 نیمې میاشتې وشو زما ګاډی ورک دی او بس ما ته نن سبا کوي او دې پورې ما ته ایس ایچ او جلال عبدالله جلال نوم یې دی هغه راته ویل چې کاکا ته دا زما ټوډي ګاډی دی دا واله او چې کله ستا ګاډی به 3 ورځو کې پیدا کېږي 3 ورځې پس به ما خپل ګاډی راکړي نو هغه مال نه سرجي چې 3 میاشتې پس ګاډی پیدا کېږي نو ستا په ګاډي څه کوم خو به هر حال زما ګاډی اوسه پورې لا پته دی او ورک دی بس هېڅ کوشش نشته دی ورپسې او دغه حالات دي. قدرمنو د نور محمد صاحب خبرې تاسو واورېدلې چې په کریم ډرایوینګ کې به ما په خپل ګاډي باندې ټیکسي کوله بچو له به مې سیر وله ګټل 3 نیمې میاشتې مخکې په ده باندې ډزې هم وشوې د ده نه ګاډی لاړو د خپل طرفه خو ډاکوانو دی وجلی دی خو چې الله دې ژوند لیکلی نو څوک دې نشي وجلی. د ویډیو جوړېدلو مقصد مې دا دی چې غل هم معلوم دی چې غل څوک دی. سی ډي آر هم راووتلې نمبر هم ټریس شولې بیا د حکومت سره دومره وسایل دي چې زما په پاکستان کې د حکومت د اجازت نه بغیر مرغۍ هم پر نشي والی د دې عجیز ګاډی ورک دی غلیم معلوم دي ګاډی نه پیدا کېږي وجوهات څه دي آیا دغه غله طاقتور دي دوی ملاو دي دته ګاډی ولې نه ملاویږي غریب دی په دې وجه باندې زما دا ویډیو چې کوم ورونه هم ګوري په دې کې حکومتي اعلی چارواکي که څوکي داسې د دې غریب مرسته وکړي دا د عمر د ده دیاړۍ مزدوري نه دی هم په دغه ټیکسۍ باندې به د خپلو بچو له سیر وله ګټلو خپل ژوند یې پې تېرو هغه اسره هم د ده نه لاړه حد دا چې په دې ډزې مو وکړې خو الله مړ نه کو ژوندی دی که څوک هم د ده سره تعاون کول غواړئ د ده نمبر په سکرین ښکاري دته خپل ګاډی واپس ترلاسه کوي. تاسو خپل نمبر ووایئ. 0301 88
29 120 بیا وای 0301 88 29 120. حاجی صاحب تاسو څه ویل غواړئ د پاواله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نور محمد خان صاحب زمونږ د 10 کال نه ملګری دی. موږ اندرونی حالت پیژنو. د صرف د رزق ذریعہ هم دا گاډیو. زما خو درېمه خبره دا ده ټول مخیر او حضرات ته خپل عزیزانو ته د سوالګیر نه دی او نه خیرمار دی، خو د سره دغه خو بیل سوال دی گاډی پیدا کیږي کنه. د سره دا د رجب میاشت را روانه ده، والله که د ما ته ویلي چې ته زما دا سپارښت وکړه، دا زه د خپل طرف نه وایم، زه خپل هم چې څه مې وس کېږي وسه کومې، او د ټولو ملګرو نه عزیزانو نه د ورونو نه د سرمایهدارو نه دا دغه خواست دی چې په رجب میاشت کې د چا څونه تعاون دغه د ټلیفون نمبر یې دی او د دې اکاونټ په هغه کریم کې شته دی، اکاونټ بدله درکړي چا سره رابطه کوله نو ستاسو دغه نه ډېره مهرباني ده. د الله مال دی هسې هم تاسو نه خورئ، مساکینو له ورکوي. دا په اوله درجه کې مستحق دی ځکه چې دا زخمی شوی دی او دا شوګر بیمار دی، دا د زړه بیمار دی او د ده بچي چې دی د سلا وباله غوندې دي، د مزدورۍ نه دي او 9 کسه 10-12 کسه کور یې دی. او بله ورځ یې ما ته وویلی چې زه دا کور خرڅوم چې چېرته یو ګاډی پرې واخلم چېرته په کرایه به اوسېږم، که کور خرڅ کړي د دې نه هم بدتر شي. نو زما دغه خواست دی بس دغه تاسو ته مې د خپله دغه در ورسوه د سپارښت په نیت باندې او د الله د رضا لپاره. بالکل کتونکو د نور محمد سره ودرېږئ. د حکومت اعلی چارواکو ته دغه خواست کومه چې دې اجست خپل گاډی واپس کړي، ځکه غله معلوم دي پټ پناه نه دي موجود دي دلته، د خپل گاډی ولې نه ملاویږي. او که باقي کوم سرمایدار ورونه د سره مرسته کول غواړي د نمبر په سکرین باندې ښکاري، د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړي. الله په امان.